السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو ورور تاسو ملګری انیب خان دا وخت موجود یم شیرګل کلی کې. داسې شاعر خواته راغلم چې هغه یو نوموړی شاعر دی، د پښتو شاعر دی، ډېر ادبي شاعر دی او د هغه شاعري ټول پښتانه خوښوي، ډېر مسافر یې خوښوي. د هغه یو خپل ځان دی، یو نوم دی، یو برنډ دی. جي د هغه خواته راغلی یم او تاسو ډېر یقینا چې مسافرو ته به پته لګېدلي چې زه د شیرګل نوم پکې رالم دا څوک دی. ډېرو پښتنو ته او ډېرو مسافرو ته به دې پته لګېدلي. دا وخت ناست یم د ابراهیم تاج صاحب په خوا کې. تاج صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه وروره. ابراهیم تاج صاحب دا وخت تا بلا ملګري مسافر ګوري نو هغې ته به څه شاعري پیش کول غواړي؟ خاص شعرونه به ورته ووایم چې اسمان پړقېږي شور راخېږي سیلۍ چغې وهي. اسمان پړقېږي شور راخېږي سیلۍ چغې وهي، د کمرې ګوټ کې لیونۍ لیونۍ چغې وهي. واه زبردست. او یقین یې پوخ وي، یقین یې پوخ وي چې روزي به راله خدای راکوي. یقین یې پوخ وي چې روزي به راله خدای راکوي، چې ډېرې وږي شي نو هله مرغۍ چغې وهي. او چې د استاد قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا په سوزکي پسې شیرګل او درګۍ چغې وهي. چې د استاد قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا په سوزکي پسې شیرګل او درګۍ چغې وهي. او د غریبۍ مېرمنه واخلم مزدورۍ لزمه، د غریبۍ مېرمنه واخلم مزدورۍ لزمه، د کور په ور کې مې وړه بچنګۍ چغې وهي. ډېر ښه. دا یو پېره بیا ووایي. د غریبۍ مېرمنه واخلم مزدورۍ لزمه، د کور په ور کې مې وړه بچنګۍ چغې وهي. د قام صحیح مستقبل ګرځي په کوڅو لیونی، د قام صحیح مستقبل ګرځي په کوڅو لیونی، ښکلی طالب دی په نهره کوکۍ چغې وهي. او توره تیاره هم در اپرې نه وځې تاجه یاره، توره تیاره هم در اپرې نه وځې تاجه یاره، باران شو مزه زمونږ پورې خوړګۍ چغې وهي. واه زبردست. ملګرو دا وخت تاسو مونږ سره د ابراهیم تاج صاحب شاعري وکته. دا ابراهیم تاج صاحب ډېر نوموړی شاعر دی، ډېر پیژنګلو والا شاعر دی، ډېر په سوشل میډیا چلیدلی شاعر دی او ډېر مسافر یې خوښوي، ډېر مسافرو سره مینه کوي. نو مونږ دا کوشش وکړو، زمونږ همیش هم دغه کوشش وي چې مونږ هر هغه ځای ته ځان ورسو چې په کوم ځای کې د پښتنو شاعران وي، ادبي نوموړي شاعران، دغه شانتې د پښتو دا کلچر دا مونږ تاسو ته په دې سکرین باندې وښیو. دا وخت تاسو بلا مسافر ګوري په سکرین باندې، هغې ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس پیغام هېڅ هم نشته دی. شاعر شعرونه پیغام وي، خو که چا پې عمل وکړو، شاعر چې په شعر کې څه راوړي نو خامخا پیغام راوړي. نو که دغه شعرونو کې څه د زده کړې څه ونو باید چې صرف یې وانه ورو بلکې په هغې باندې عمل وکړو. نن سبا په شاعرۍ ځکه د شاعرۍ مثبت اړخ ځکه نشته دی، شاعري په مقام کې اصلاح ځکه نه راولي چې مونږ په صرف خوند اخلو، مونږ په هغې باندې سوچ نه کوو، په هغې عمل نه کوو. که چېرته د یو شاعر په یو شعر هم مونږ عمل وکړو نو معاشره د ډېر لویې تباهۍ نه بچ کېدی شي. ډېره مهرباني، ډېره. نو ملګرو دغه ابراهیم تاج صاحب شاعري. اوس غواړم اجازت تر بل پروګرام پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.